موبایل چې ټوله شپه چارج ته پروت وي نو د دې سره د موبایل بیټري خرابېږي یا موبایل 100% ته راورسي چې موږ خپل موبایل چې دی دا چارج تږدو. او تاسو به ځینې کسانو نه دا قسمه خبرې مو اورېدلې، هغه وایي چې ټوله شپه موبایل چارج ته پروت وي نو د دې سره موبایل چې دی خرابېږي یا د موبایل بیټري چې دا ډزېږي. او ځینې کسانو ته دا قسمه مسلې هم راغلي چې هغه خپل موبایل د شپې چارج ته ایښودی او سهار هغه موبایل چې دی کار نه کوي، یا یې بیټري خرابه شي او یا په موبایل کې چې دا مسله راغلي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده، که تاسو خپل موبایل ټوله شپه چارج ته کېدئ نو ستاسو د موبایل بیټري به خرابېږي که نه. بل دا د کومو کسانو دا چې خراب شوي دي چې دا د څه د وجې نه خراب شوي، د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو هر کله چې تاسو خپل موبایل چارج کوئ نو کوشش دا کوئ چې ستاسو د موبایل فیصدي چې دي 20% ته ستاسو بیټري راورسي نو تاسو خپل موبایل چې دی دا چارج تږدئ. که تاسو په 20% کې خپل موبایل چارج تږدئ نو ستاسو د موبایل بیټري چې دا به نه خرابېږي. کم کسان چې خپل موبایل بیخي بندوي، لکه چارج پکې دومره ختم کړي چې موبایل چې دی د هغې نه بند شي، نو هغه کسان ته دا قسمه مسلې چې دي دا راځي. اکثر د هغو موبایل چې دی دوباره نه کولاویږي. د سره وجې نه کولاویږي چې هغو هغه بیټري بیخي کینولي، نو د دې سره چې کم چارج وي هغه بیټري چې دا هغه دوباره نشي راوچتولی. نو کوشش کوئ چې ستاسو د موبایل بیټري 20% ته راورسي نو دا چارج تږدئ. که د 20% نه تاسو کم کړه 10% ته راورسي یا 5% ته راورسېده بیا یې هم چارج ته کېښودو نو ستاسو د موبایل بیټري چې ده هغه به تاسو له کار کوي. خو کله چې تاسو بیخي بند کړو نو ستاسو په چارج کې بیا دومره طاقت نه چې هغه بیټري چې ده دا راوچته کړي. یو خو د یو کس سره پاس چارج وي او نوی چارج وي، هغه باندې هغه چارج کوي نو بیټري راوچتولی شي. خو اکثر ځینې چارج وخت شوی نو کله چې هغې ته تاسو دا چارج ته کېدی نو بیا ستاسو هغه بیټري چې ده دا نشي راوچتولی. او ځینې د کسانو بیټري چې ده هغه د دې د وجې نه ختمه شي نو بیا هغه بیټري چې ده دا کار نه کوي. خپل موبایل ته چې دی بیا به تاسو بیټري چې ده دا به چینج کوئ. دا په نوي موبایلو کې دا مسله نه راځي. کومې موبایل چې زړي نو په هغې کې زیات کر دا قسم مسلې چې دي دا راځي. بل ځینې کسان اکثر دا تپوس هم کوي چې زموږ موبایل چې دی 100% ته ورورسي چې موږ یې د چارج نه راخلو، نو هغه تاسو په هر وخت کې راغستی شئ. هغه تاسو په 90 کې رالی، په 80 کې رالی یا په 100 کې رالی 100% ته ورورسي په هغه وخت کې هم راغستی شئ. خو کم کسان چې وایي چې ټوله شپه موبایل چارج ته پروت دي نو ټوله شپه تاسو موبایل چارج ته ایښودی شئ، خو د خپل بالغ نه لاندې چې دی موبایل به چارج ته نه ږدئ. ځکه په دغه وخت کې موبایل ته چارج ځي، موبایل چې دی هغه ګرمېږي. یو تاسو د بالغ نه لاندې ایښودی نو د هغې سره هغه ښه ګرم شي. نو چې ګرم شي اکثر د دې د وجې نه په هغې کې شاټ لګي. شاټ د سره وجې نه لګي دومره ګرم شي بدې چې کومې ټانکې لګېدلي هغه ولې شي. نو چې هغه ولې شي هغه هلته کې شاټ سرکټ چې دی هغه جوړ کړي نو د هغې د وجې نه هغه اور والی یا دننه وسېزلی شي یا بهر ستاسو بالغ هر سره چې دي دا هم د دې د لاس سېزلی کېدی شي. بل لاس تاسو سره چې کم کیبل اکثر هغه کیبل چې دی یا کولاوي د هغې د وجې نه چې دی تاسو ته هم خطره جوړېدی شي، ستاسو بستره چې دی هغه هم سېزلی کېدی شي او تاسو هم د هغې نه اور اخیستی شي. نو کوشش کوئ چې د شپې موبایل چې دی خپل سر د لاندې چې دی دا به نه ږدئ، په کولاو ځای کې چې دی خپل موبایل ږدئ. بل لا کم کسان چې دا تپوس کوي چې ټوله شپه موږ موبایل چارج ته ایښودی نو د دې سره د موبایل بیټري خرابېږي. نو که ټوله شپه تاسو خپل موبایل چارج ته ایښودی نو د دې سره ستاسو د موبایل بیټري چې دا نه خرابېږي. ځکه په دې کې اټومیټک سیسټم وي، کله چې دا 100% ته ورورسي دا اټومیټک چارج چې دی د دې نه کټ شي. که د دې نه دغه اټومیټک چارج نه کټ کېدلی نو هر کله چې دا 100% ته رسېدلی نو دا بار بار چارج کېدله نو د دې سره به ستاسو د موبایل بیټري چې دا پړسېدله، په لږ وخت کې به دغه بیټري چې دا به خرابېدله. که تاسو نوی موبایل والی نو د هغې 3 4 کاله 15 کاله 6 کاله د هغې هغه بیټري چې دا کار کوي. د سره وجې نه کار کوي چې هغه اټومیټک کټ کېږي دا چارج دی. که اټومیټک نه کټ کېدلی نو دی به کال نیم چې دی دغه به یې کار کوو، د هغې نه وروسته به ستاسو د موبایل بیټري چې دا به خرابېدله. نو